ابن حرام دي بیان کوي چې ترابلس کې شي د شعر دا را پرې وته د اصله او حضور مبارک دا په مجاهدینو کې ثابت کړی د مخکې نه او دا هغه معجزه وه ابا من ينكب ويطعن في سبيل الله وينكب فوکش يطعن زخمی شي نکب دیته و چې درز وخوري او طعن دیته و چې زخمی شي په نیزه په توره انا دا د بیر معونه قصه ده یو صحابي چې هغه کافر و په نیزه د شاره هغه وی فست ورم بالکعبه هغه وینه راواخیسته په دې مخې واچوه بعض من يجرح في سبيل الله د خدای په لار کې څوک زخمي شي ټول حدیث تبلیغ والا پچې له حمله الا باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين کافرانو ته دغه چې تاسو زمون په باره کې دعوی چې دې ضرب نشي لکه زمون خو په مرګ کې مې عزت دی په جون کې مې عزت دی زمون فار طرف ته حسنا والحرب سجال جنگ مثال د ډول کو دې کله دی بار او کله مون بار دا کوم ځای کې نازل شو جنگ احد په سلسله کې شمه انس ابن نظر په بدر کې نو دوی خدای کبل جنگ پیښ شنو د مداسه کارنامه وکړو نو څومره واله شو سلونی مشل غزار واله شو او یو غزار په شانو په جند چانا خور په جند د ګوتو په بندونو دا خدما راو دمره شکل بد دغه شو ماشي او باب عمل صالح قبل القتال د جهاد نمخ کې نیک عمل کاوه ان چې خاتمه دې په خپل عملي وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم تاسو به جهاد کوي د عمل مطابق چې مخکې د چا طاعات وي نو جهاد یې سوي اقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما تفعلون كبر مقتا عند الله او ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صف صف فلاري لك مضبوطه قلعه صف بندي بکې د کافرانو په مقابله سمه با من اتاو صحبا غربا قتله تسلی سب که ولاری ناشنا غشی در باندې راغی تو شهیده د جهادت د فاردا ضرونه نه چې قاتل دی معلومي یا په میدان د جنگ کې نه که په صف کې ولاری لري ولاری لکه نظارو کې چې هغه یو صحابي ولاړو کشه او په غشي ولګي د اوبو کې پرېوت امور رااله مور وی قربان چې شهیدی نو چې صبر کوم او که شهید نه نو چې وجاړم نه دا څه او بل دې کیا تو دیوانی ہے دا د لیوانو خبره کې هغه جنت فردوس ته رسیدل انا دین جنگ بکې د دې لپاره چې د خدای دین اوچت شي انا جهاد اقدامی کی بدانیت چې د خدای دین راشي او دفاعی کی د ملک خلاصېدل دام جهاد دی چې کافران لکه روس چې حمله کړې وه په کابل دا ټول جهاد دفاعی نو د ملک د تخلیص لپاره دام جهاد دی اوس دا باغیان چې دی د شمالي اتحاد والا دې سره د علماو د طلباو جنگ جهاد دی ځکه دوی د اسلام حکومت ختمول غواړي او فساد راتلل غواړي نو د استحکام د حکومت اسلامي لپاره جهاد د باغیانو سره دام په جهاد کې داخل سړی جنگ کوي د غنیمت لپاره سړی جنگ کوي د ذکر لپاره چې خلک زما صفتو کې چې پلان کې ډېر تورزن دی او کله جنگ کوي د شهرت د ریاکارۍ لپاره چې خلک مه ووایي ذکر په غایب کې استعمالیږي او اراحت په حاضر دیکھیں کم یو فی سبیل اللہ دے حضور یا غصب فی سبیل اللہ سے دا خدای دا دین دا چتواری دا پار جہاد دے شہرت سے شیر دے اور ریاکاری سے شیر دے اغین دا نسوارو چکے خدا دیر خمقل سڑی بیچی وی دمرا عمل تا دا دیر دا پار کیا چی خلق میں صفتو گی
ځان دې مړ کړ ځان دې خوب کړ اړو صفت دې ونه کړي یا ریاکاري کې نو ریاکاري کول او د شهرت طلب کول دا آخري درجه حماقت او بې عقلي ده ته دا دومره تکلیف د دې خبره ده یو نسواري نسوار خرڅوي اته ستا د دکان مخې ته به لږ لږ اواز وکړم چې پلان کې زنده‌باد خو یو نسوارو ټیکې به راکړي به ورکړي یو نسواري د زنده‌باد ټیکې نه ورکوي نو خدای به په دې خبرو تعالی جنت درکړي نو دا ډېر زر توبه وکړل پکار دی کوم که د وسوسې په درجه کې د ریاکارۍ هغه راغی نو زر دې توبه وکړه قدمونه د خدای په لار کې ګرځاولو شي دلته فی سبیل الله عام دی طلب د علم کې په جهاد کې په حج کې په عمره کې جمعې ته تلو کې دا ټول فی سبیل الله کې داخل دی دا نصن آیات پکې ذلک بأنهم لا يصيرون ظمأ ولا مخمصة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح أنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال ما فرط قدما عبد یو بادشاہ دی د ترکو یورپ کې جهادونه کړی دي په خاطر د لاس جنگ به نو یو خاصه چوغه به اغوستې وه د جهاد دپاره نو هر ځل چې باران هغه چوغه به دغه دا څو به سندل هغه ګرد غبار به یې ځان سره وسات صله جهاد یې کړو نو چې وفات کېده وي دا ګرد غبار ما سره خبر کې کېده ځکه د دواړو جهانو سردار وایي من فرط قدما عبد فی سبیل الله فتمسه النار هغه له اور نه مړ سلطان بایزید د ترکو ډېر بهادر بادشاه تېر شوی دا موجوده حکومت د ترکو بې اندازې خراب دا انګریزانو خراب کړی یو فوجي خراب سړی راغلی مصطفی کمال نو هغه ولاړ څه خراب کړي لکه زموږ دا مشرف دا هم دهري مزاج ظالم انا بدایره چې د غبار صفت راغی نو بیا خو پکار دا چې جهاد نه راشي سر موینده نو دی وایي نه هغه قبول شو د خدای په لار کې چې ګرد در باندې راغلی دی قبول شوی دی اوس وین د خیر دی سر حضور مبارک چې د خندق د جنګ نه راغی نو ویې لغبل بدن نه یې خاورې لرکې ځکه 15 ورځې محاصره وه نو چېرته لمبلو ته وزګارېدل او خندق یې که نه ایسته خاورې پرې پرتې وي دوړې پرې پرتې وي نو چې راغی ویې لغبل شمه او چې جماعت یې جوړول لام په فی سبیل الله کې داخل دی وی ابن عباس خپل زوی ته وایي علي ته او دغه ته اکرامه غلام او دې دواړو ته ویل چې ابو سعید خدري نه تپوس وکړي دا حادث او چې ورلو هغه په باغ کې ناست او باغ وبې دغه کولی نو کېناست وی ما ته یاد دي چې مونږ د جومات جوړو نو مونږ به یوه یوه خښته راوړه غټې غټې خښتې خازو په شان او عمار به دوه راوړئ نو حضور مبارک پې ورغی د سر نه ولا غبار وسنګه او ورته وی ویها عمار تقتله الفئة الباغیه دا کتاب المساجد کې تیر شو که دې چا وجلی دی د معاویه صاحب فوجون اله غسل راغلی حضور مبارک خندق نه پس علم شمه د شهیدانو حیات چې دی هذا عالم برزخ حیات چې هلته هم خدای به رزق ورکړي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضل انا ويستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من بعدهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون یو دومره حیات کې چې خوشحالي او تکلیف یې محسوسوي د هر چا ته حاصلي کافر ته مسلمان او دا حیات علی دې کې رزق ورکړي جنت میوو کې ګرځي او بیا دین اوچت حیات د انبیاء کرامو لسنه خدا جدا نوعا د دین جهان سره تعلق لري موږ ته کیفیات او حقایق نه معلوم ځکه خدای وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
دا ورسرشته وي نه دانش او باب ذل الملائکه علی الشهید او ملائکی سوري کوي په شهید دا کرام دی دا وي انا تو عمر شنو د مقتول خور ده او کوف تو عمر شنو ترور ده او خور ده ها کرامت بعد الموت حق ته کنه ذکر لما یرا من الکرامت نو کرامت بوینی کرامت عزت ته زی ورکول ته نو لکه د اخرت وي د شهید کرامت نه مانه زی ورکه زی ورکول خو نشته کرامت او عزت ته وي نو خدای هغه عزت په شهادت نورم زیات دی هغه خوشاله ویني هغه میوي ویني نعمتونه ویني دا معنا د کرامت زی ورکول مریض روغول دا کرامت ته دا خدای صفات سم جنت د برېښنا د تورو د لاندې یعنې ځان د برېښنا د تورو ته تیار کړی به جنت ته راسې هم د جنت شاباس ګڼه نه ده چې ستړي دي پکې دمه کوي برېښنا ته به د تورو ځان ټینګې ډزو ته بمونو ته دا غواړي چې خدای یو زوی راکړي چې جهاد مجاهد شي نو دا امراغله سلیمان علیہ السلام قسم کړلو چې بیگانه بسل خود سره تقاضا پورا کوم او هر یو نه بزی پیدا کی جهاد وکړي ملائکه ورته ان شاء الله وایي شته نو یو خدای ورنه یو ثقته وګورځي د خداینا ولقد القينا على كرسي جسدا ثم نام دغه ثقه دا پیری قصه دروغ ده چې پیری راغی په تخت مسلط شو نه دا القينا على كرسي جسدا ثم نام جسد هغه ثقه انا خادمان ولا راوړل ده شاو شجاعت په حرب کې ممدوح دی او جبن پکې مضمون دی نو ته په جنگ کې شجاعت څرګند دی که جبن به څرګند د حضور نه زیات اشجاع نو ځکه دا آواز شو چې په مدینه حمله ده د ټولو نه مخکې نبي کریم ورته او په شاتوري اس نو چې خلک ورتل دی واپس راته یو څه نشته چې خلکو چغاواره نو د حضور نه زیات صحابه کرام وی چې کله په مونږ تکلیف راغلی مونږ به هغه ته ځان بسو په هغه مونږ ځان بس د دې نه لوی شجاعت شته چې ټول جهان د سړي دشمني او ټول جهان یې قتل ته آماده او ټول او د هغه په طبیعت کې هېڅ فرق نه راځي مسلمان بهادر خو چې مسلمان او په خدای یقین او په آخرت نه د امریکې پروا لري نه د برطانیې صحابو دې صادر او تختو یو ګوره صادر راکې ما سره د دې اونم روخان به مې تاسو له درکړی زه نه بوزدلی یم الحمدلله نه بخیل یم نه دروغجن یم او بعد ما یتعوذ من الجبن په دعا کې به وایي خدای بزدلي راکې پیدا نه کړې د بزدلۍ نه به امان غواړې کلک بهادر به اوسېږي حضور مبارک بداوی اللهم انی اعوذ بک یو پکې جبن دی انسان مسلمان کسل ناراسته ته وي ناراسته نه امان ناغلی کلک به اوسېږي هر کار له به نیغ چټک پاتې سستی ناراستی یاره دا ناراستی ده ناراستی نه فرمان ناغلی دی او حضور مبارک غلط کوي ورته ویلی دی نو ته به دعا کوې چې خدای د ناراستی نه نو ساتي او با من حدث بمشاهده فی الحق که سړی د جهاد بیان وکړي نو دا څنګه ده نو که نیت یې د ریاکارۍ وي خو ښه نه ده او که نیت یې د ترغیب وي چې دا خلک هم پکې زور شي نو ښه ده دا نیت پورې کار ده استاد که شاګردانو ته د خپلو واقعاتو ذکر کوي او مقصد یې ریا نه مقصد یې د هغې ترغیبي او همت اوچتولي نو هغه ثواب دی
او کزان ریاکاری نو خندا لکه استاد بس ریاکاری انا صحابی مخفل حالات دا جنگ نه بیانو دل حسن نه خلق تفوز کو دا غلاس ټول شرشو وی دا لاس دی ول شرشو وی دا حضور پاک باندې چې بغشر اتما او تعالی نیول نو جهاد بیان وکړه انا نفیر ما نتل وطلق دے فلا انا خفافا و سخالا کہ پورا اسلحہ در سرائی کنی زیو جنگ لچ جہاد اعلانش شاہ دار منافقان فبارک واحد الصبات صباتون صبات لیتا ہے ان فروقهم اللہ ومن الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيستبدل بعضه ويقتل یو کافر لگی دلی پر زمانہ دا کفر کی مسلمان شہید کرے خو بے دی کافر تخلے ہدایت تھی اور دی بے شہید شن دوارا بپا جنت کی قاتل و مقتول دوارا اللہ خدای خوشحال ہے آگے دو سرو بچیو لگی دلی بلی وجیلی اگر جنت تلاشی دے بل تبے خدای ہدایت خالد بن ولید سمر جنگونا کرد ابان بن قوطغل دا سعید بن العاص دا صحابہ کرام بعد کافر مخی اور جہاد دا اسلام خلاف جنگونا کرد اور خدای ورطا ہدایت کرد اللہ اکرمہ بن ابی جہل عمرو بن العاص خالد بن ولید ابو سفیان دا خو مشرانو دا کفار اور دا اسلام خلاف استعمال شوی کچھ خدای ورطا ہدایت وکنو بے رسول بے خلق منگویرو وعجبت لے وامرے دے چورا تگورا تدلنا علینا من قدوم دوان را کشوی دا سر دا غرون دا دوان نا وما داغه کوي مذمت کوي د قتل د یو مسلمان اخو ټیک تما وجلې خو د کافرو خدای زما په لاس هغه له عزت ورکړ او زه دا هغه په لاس پک نکړم کړي وجلې دوزخ سم با من اختار الغزو على الصوم روجي وختم شي او د جهاد وختم شي جهاد نه فرضي روزه نه یادې نفلي لین مبارک دا مشهور عالم و فقیه چیزی صحابه مذہب نو دا کال بے دری سی تقسیم کرو سلور میاشت بے درس کاو اور سلور میاشت بے تجارت کاو اور سلور میاشت بے جہاد کاو او وقت کی جہادونو شوا ابو طلحہ با جہاد کے عمرو نفلی روجین نیولے بے دا حضور نفس چونکہ دا نور صحابہ زیاد شو تابعین بے روجینے والے شہادت وہ قسم دے علاوہ دا خدے دا نورم شہیدان دے خدا شہیدان دے پہ اعتبار دا احکام دا آخرت سارا اور دا فی سبیل اللہ چرے دی شہید دے پہ اعتبار دا احکام دا دنیا دا آخرت باو سارا دے دا مخینا دے داخل نو اور دے تسلین پارو غیر رضوان ذکر آیات کے قائد ذکر دے مقید نہ دے ذکر قائد دیتا ہوئی کہ روح دور یو جہاد للانش او مقید معذور توی نو دیکھو مقید ہو دے دا مخینا داخل نہ دے پڑا غیر آیات شرح صبر عند القتال قتال وقت ما صبرنا كارله انا حضور واذا لقيتموهم فاصبروا او باب التحريم على القتال مسلمانان بتیارے جہاد تا جنگ خندق کی صحابہ خندق وقت
نو حضور مبارک ورته اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر دا ترغيب مداوي غريب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا اباب حفر الخندق خندقون افكل اسباب دي شكار متي عليه انا اخذ بالاسباب منافي للتوكل سواء سم وبعض من حبسه العذر عن الغزو كذا عذر ده وجنا غزو تلا نش خير دي حضور مبارک وای ډیر قومونه په مدینه کې پاتې زمونه رستو په عرب دارا او په عرب سره چې مون رواني مون سره دي خدا عذر ده وجنا پاتې چا ورته مون سره دی او مون سره یعنی د ثواب په اعتبار انا اباب فضل صوم فی سبیل الله جهادم کې اور وجدي می انا غمانه انفاق د خدای په لار کې پیسې لګولو کې څومره ثواب دی انا دروازې ملائکی ورته आवाज کوي یا پلان کې په دې راځه ابو بکر وی قربان دا خدای عزت ته او مقصد خو داخله د جنت ته پاره دروازه کې خدای عزت ته پاره ما आवाज کیږي نو دا څه سوچتا چې د هر دروازې نه ورته आवाज کیږي بیا هغه کې څه شامل الله دنیا یاره د ما سره چې دنیا به فتح شي او تاسو نه بار څه پاتې شي او غوښه او سره ټول بیکاره شوي ځکه مالدار چې سړی خوب بغیر د ایر کنډیشن نه نشي کولی او بغیر د چپرکټ او صوفې نه هغه جهاد کولی شي یهود نه چاپېره 50 ملکه دي د عربو او عرب ورته څه نشي ویلی باب فضل من جهد غازیا او خلفه بخیر غازی له سامان تیار کړه غزا یا ته دا غن عیب شي په خیر دا غد بال بچ حفاظت کې او خدمت کې انا باب التحنث عند القتال خوشبوئی به ولګي په ځان په وخت جنگ کې دا خلاص پلاس جنگ وکړ دا حدیث مخکې نه راغلی موسی بن انس د بیان کو د جنگ یمامه د ابو بکر صدیق زمانہ کې چې شو د مسلمه کذاب سره وی انس ثابت ابن قیس ورای وقت حسنان فخذه هغه پتونونه سرګن کړي او هو تحنثو حنوت استعمالو حنوت یو خوشبوئی ده چې په بدنو مګ نه زر خرابېږي نه په جنگ کې شهید شم چې زر څاکېږم ما ورته کاکاجي ولی ساره ثابت ابن قیس مشو ما توي دروازه ده بس روانه مجعله تحنث یعنی من الحدو نو بیا راغی نو انس په خپل حدیث کې بیان وکړ د دې چې بعض خلک به جنگ کې رسو شو او به تختیدل نو ثابت ابن قیس ورته اقوا شه قیس الموت اقوا شه من ته مخبرې من مخکې فقال هكذا وجوهنا حتى نضارب القوم اقوى شيء تمور سره په خپل جنگ وکړو ما هكذا كنا نفعل مع رسول مو خدا سے کار نه کړی د حضور په زمانہ کې چې دشمن نه رستو شي اقوى شيء اذا الموت او دا مشران مخکې شکر فتح ورکړي بئس ما عودتم اقرانکم تاسو په ځان بد عادت کړل خپل مل مقابل ته وي مقابل در باندې ضرور شو دا بد عادت کړل اقوا شی چې مو ور مخکې شو نو حنوت استعمال کړ د جاسوسي فضیلت یعنی د مسلمان جهاد کې دام ده کتاب مقرر کی چې لاشه د دشمن پته ولګاوه په کوم طرف ته دا تلیعام د جهاد سره جهاد خو یوازې د توري والو ته نه وي دا ټول امور هغې کې شامل دي څوک ډوډۍ ولا پخوي څوک ولا سونه تیاروي څوک ولا توري برابري څوک بشي برابري څوک د لارو نګراني کوي څوک طلیعي څوک حارسي دا ټول مجاهدین نبی کریم می څوک چې دا جنگ خندق کې وای د دغینه یاره ولا بني قریظه
چې په مدینه حمله وکړي. وی څوک دي چې د هغې خبر به راوړي؟ زبیر صاحب وی زه به لاړ شم. بیا وی څوک دي چې به لاړ شي؟ زبیر وی زه به لاړ شم. نو حضور ډېر خوشحاله شو ځکه هغه وخت کې ورتلل مرګ و. ان لكل نبي حواریه، د هر پیغمبر یو حواری وي، خصوصي دوست، خصوصي خلیفہ، خصوصي معاون، خصوصي محبوب. وحواری الزبیر، او زما حواری زبیر شم. ځان له لېږلی شي او زبیر صاحب ځان نه، او باب سفر الاسلام دوه کسان هم سفر کولی شي. دا دوه کسان چې واپس لېږل وی ځای تاسو لاړ شئ، یو به امامتي درکوي، یو ورپسې مقتدي. بابن الخیر معقود فی نواصی الخیر الی یوم القیامه. اسونو په سټوکو کې خیر او برکت او غنیمت دی تر قیامته پورې. دې نه معلومیږي چې اسعاله د جهاد ده تر قیامته. دې ټولو چوڼو کې اسونه ساتي، ځکه دا ځای کې کله جنګ راشي چې لارۍ موټر نشي تللی، ګټې وي، نو اسونو نه کار وي. غرونو کې جنګ وي نو ټینک نشي چلېدی، نو اس ساتي. نو اسعاله د جهاد ده تر قیامته پورې. نو جهاد به تر قیامته پورې، او اس هغه آله ده چې تر قیامته پورې پکارېږي. په یتیمي جنګ کې هم، د ګولو په جنګ کې هم. جهاد به جاری وي اگر چې مشر د نیک وي یا مشر د بد وي. ځکه حضور وي د آسونو په سټونو په دغه کې نواصي دی ته دا ویښتې دلته سي. نو تر قیامته پورې هر بادشاه به نیک وي، څوک به بد. دا یاد لرئ چې یو اجتماعي خیر نو یو شخصي شخص ته به نه ګورئ. که امیر د فاسقي هم د هغه په قیادت کې جهاد کوه. با من احتبس فرسن فی سبیل الله، که چا آسونه تړلي ساتلي د خدای په لار کې. ذکر خدای وایي ومن الرباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم. دا اس تیارې د جهاد په نیت دام دی. باب اسم الفرس والحمار، اصلا نم کې ښودل او حمار. حضور مبارک د ابو طلحه په اس سور شو، هغه د اواز جوړ شو چغه، د هغه نوم سو مندوب. ابو قتاده چې په اس سور او چې ګوړه اخر یې ویشته، د هغې نوم سو هغه دو، هغه نوم جراده. او د حضور مبارک یو اسو نوم یې لخیر. او حضور په یو حمار سورو چې نوم یې عفیر. نو د سارو نومونه، او حضور د ابو قتاده نه اسوار چې هغه ته به مندوب وي. نو د اس او د حمار او د سارو نومونه راغلي. په اس کې سپېرتوب هم راځي. دا درې څیزونه حضور یاد کړي دي بالخصوص، ځکه دې کې به خیال کې یو ښځینه کې، یو په اس کې، یو په کور کې. دا طبیعي سپېرتوب وي. دا سپېرتوب دا چې اړیماري منډه چې ورکې بیا منډه نه وایي. اس ګورې ډېر وهمي شي، یېرېږي کله. او ښځه کې دا چې بدخویه، جنګیارې، قمقلی، د خر د اس د سپي لکې ده ښځه. او کور سپېرتوب دا چې ګوانیانې خرابي، محالي وقوع خرابي، او بې ترخي وي، ویښونه یې څښئ. نو دا دریو څیزونو کې خیال ساته، کنې دا سپېرتوب هر شي کې راځي. انما الشوم فی ثلاثة، سپېرتوب طبعي په دریو څیزونو کې راځي، اس کې او ښځه کې او کور. حضور وایي که په یو شي کې سپېرتوب وي نو د دریو څیزونو کې راځي، ښځه کې او اس کې او کور. او بابن الخیر لثلاثة، دا کتاب هغه کې مونږ ویلو زکات کې اس ته دریو خلقو لپاره دی. خدا بل سړي اس والی شي په جهاد کې. جابر لیلة البیر کې اوښې اړیمار او حضور مبارک په لښته وکړ، نو تیز روان شو. دا په باب د اعانت کې داخل دی. خپه کتار اس سورېدل او په ساند اس نر اس. سلف صالحینو به نر خوښو. وقال شنو كان السلف يستحبون الفحول. سلف صالحين بنر أصفحوا
لانها اجرا او اكثر اپا منډه کې تیزی او ضروري دا اس په خو کله امید شي تقاضا کوي چرته نو خېټه چې کټه یې به منډه والی نو اس ته جهاد لپاره دا اس په پنسته سم دا اس اساس مالا اختلافي مسله درې وړ امامانو دا اس پیسې کېږي او د سوري او اساس امام ابو حنیفه صاحبین هم دا قول له او دا اوثق بالحديث امام ابو حنیفه وای دا اس یو سره د سوري نه رسو انا هکه یو سړی باس ځان سره جهاد لبوځي نو دا یو ارڅ کېږي د دوه کېږي دغه په یو وخت دا سونه په یو ځل نه استعمالي یو اس په استعمال ابه اسونو کې فرق نشته هر قسمه که برزونی که عربي وي که ترکی وي که توري که سپین سم احناف تنفیل حمله چې دا زیاتین آنو کړو نسۍ دا چې د صحابیانو قول صحیح دی چې اصلي سیکي اسواله کار ډیر کوي پستر ګرب کې حالت ورسي ستر ګرب کې حالت ورسي او پیدل خو دومره کار نشي کولی سم څنګه د بل سړي اس ساروی د جلم نونی سے منډه روانه لکه حضور مبارک برای ابن عازب سے تپوس کی چاند شو کے تپوس کی چې حضور مبارک په جنگ د حنین کې تخصیدل ہوئے نا مسلمانانو دې طرح کې وي وان ابا سفیان اخذ بلجامها ابو سفیان د حضور د قچر واګینه ولې من قال باب ثابت باب الركاب والغرض للدعبه رکاب دا اوسپنه دغه ته وي او غرض د سامنے هغه ته وي د اوسپنه دغه وي خپچ پکې دي رکاب یا د اوخي په جهاد کې ركوب الفرس العري فشاتور اسم کول شي جهاد وای شاتور اسمان ګرځیدل له ګران کاری ځکه اس ټوپونه وینو تر وګورځي او چې ځینی په نو کلک پتړلې پیری په لګام کې ور کړی او په قالب کې ناس په شاتور اس حضور مبارک ته له ځای حمله اعلان आवाज شو چې خلک ورته حضور واپس راځي اباب الفرس القطوف فکتار اسبانم سوریدل لاره دکه دا ابو طلحه دا اس کتار دیته وی اړیماري نو د حضور راتلونه پس دا هغه په برکت سره خدای داسې ښکلی کړ چې بیا ورسره یو اس مقابله نشو کولی سم باب السبق بین الخیل دا اسونو په منځ کې مسابقه ګردوړ مقرر کړو اسنیت الله کتاب المساجد کې تیر شو سم مار دا اسونو بیان مې تکړو کنه اس خو سرب کی بیت شړای راتو کی په کوټه کې ودرې غیا پرورو کمای هغه باندې خولې راځي څلوي خرج په کوټه کې ولاړې چراوی باسی دا سینې غټه پاتې او خېټه ناستې نو دې ته زامر البطن اسوي هغه په منډه کې ډېر تکړې تازي اس لکه دا تازي سپید احکام انا هغه خېټه سړې منډه نشي واره ابن عباس وای خرج رجل من بني سحم تميم داري دا وصیت مسئله نو په دې حیثیت وصیت کې ذکر کړي وقت سره تعلق نشته او دا وقف احکام ذکرونه چې وقف نو تملیک الى ما بعد الموت منسوب یو سره د بني سحم د تمیم داري او د علي بن بنا سره سره په تجارت کې دا یو دغه وخت سایل تمیم داري فما تستحمل عبدا تحمل په یو مکه کې وماسو ليس بها مسلمون آئیت مسلمان نو فلما قدما بطریقته سلاغ طریقه فقدو جاما من صدتن اغا مالکانو دا اغا خپلوانانو یو سپینو زرو جام پکی نمی دو مخوصا من ذهبن تاغی گل کارسی و دسروزو فاحلق وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تا بیان کم خاول چی لفظی ترجمه وره نو حضور مبارک دیدوارو لقصم وره ثم وجدوا الجامع بمكة أقربوا جامع منتفى مكة وقالوا اتعناه من تميم وعلي أغي وي شدا من غشت تميم دعلي وعلي من بصري دا أولياء دا صحبين فاصلا أغي قسمون أخرى
شهادتنا من شهادتنا زمون شهادت دبیر شهادت نزیات ونانا وأن الجام لصاحبه الجام بالذنب. قال وفيه نزلت هذه الآيات آيات دقيق سكنا بالسر يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثناء ذوي منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. دا سے قصه شوا درې نفر تلو تجارت باندې او دا لوخ تجارت وکړو نو دا سهمی دا مسلمان او دا یو تمیم داری سایو د دې بلم پتن دی عدیل نے بندا دا تلو درې ولا مرګلو هغه خيار او هغه سهمی دا چې چل کړو چې د خپل مال ټول لسته جوړ کړو فارغ او ده په دې سامان کې پټه کړو دي ته ونه کې دا لیکلو چې دا سامان دې زما ما نه پاتې کېږي د مر کېږم نو لسته خيار سره دی چې چرته کو تسلیږي نو لستم فرستم ورسره ولګي نو چې نو مدینه کې هغه رشتہ دارانو د سهمی ته هغه مال حواله کړه و ستاسو هغه سړی مړ شو دا د هغه امانت چې موږ درته راورسو نو هغه یې ډېره ښه نو سامان ګوري لست پکې راووت چې لست د بار سویچ نو ترتیب کوي نو هغې کې د جام ذکر دی د سپینو زرو جام او د سرو زرو ګلکاري پسې وه او دا پکې ټولو کې قیمتي شو د علمانو یارانو پټ کړه فاغی تا دا پتہ نہیں لگی چی فرستم پکی اغیران دا تحمیل اشتداران او دا ادبار و تمیم داری و عجیب میں بداتا ہوئی چتا سو زمون در اشتدار یو جام پت کرے نو دا دی دعوی شو او دی مدع علیہم شو نو چونکہ بینہ و گوانینو نو مدع علیہم قسمون اوپرک یہ من رشتہ من سر من لے دقا شیر آکرے دا علم وی وصیت پر دو عادلین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامه سنة الآية الطرقة بساعتنا نو عقیدی دیر قسمونی وقرن جوان خینو دے سرد پس دا تحمیل استداران مکی تسلیو مکه کې د لوخ دکانو چې ګوري یو قیمتي د سپینو زرو جام پکې پروت دی او د سرو زرو ګلکاري پسې ویله د دې سړي په شک راغی او ته یې وروڼه دا جام چېرته و وی دا د تمیم داري او عدا ابن بدي نه مونږ اخیستی غلا څرګنده کړه راغلل نبي کریم ته ویې صاحب جام مونږ مکه مکرمه کې پیدا کړه او اخیستی د دوی نه نو چې دی راوغوښتل نو دوی وی داسې مونږ په بیه اخیستی نو دې وخت کې هغوی وی نه د تحمیل استداران وی نه په بیه نه دی ورکړې دروغ وایه نو دوی دعوه د بیه وکړه نو دوی مدعیان شو په بیه کې او د تحمیل استداران مدعلی شو هغوی منکر شو نو قسم چالی فآخران يحرمان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما لدي شهادت تمرات بيان حلفي ده ذكر شهادت خنده ناغي قسمونه وفر البيان حلفي وقو في زمون سيب منقسم خروش دا شيء پنه ده خرس کرد ذكر دي دعوة دا بايو کرد او گوان وسرنو نو مدعی دا بائی چی دا گوان نی نو بے مدع علی با قسم کری ناغیوی نی دے خرس کری نو جامعی تی واپس کر نو دا کسی تا خدا اشارہ کری خوشن دا وصیت مسئلہ نو وصیت کرو چی زمانہ سامان ہو دا آیات پہ اعتبار دا اعراب سرم گران دے اور پہ اعتبار دا تڑو سرم اور پہ اعتبار دا احکام سرم اما توی زمون کی خانتی کی داوی کہ غیر مسلم شہادت کو مسلمان نہ قبلے
ندلت غير مسلم شو دا دي بيان حلفي يعني وقت غير مسلم شهادت قبليه في سفر يبل سوكين بي مجبورا لغير مسلم شهادت قبليه دا بلا مسألة كده باب قضاء الوسي دون الموت بغير محضر من الورثة یو وسی مړی یو وسی ته وصیت کړي زیتا رورتا زما خرجونه ورکه خلق ولا ور نو خیر دې کدی د نور ورثو نه تاسو کې کنه کې لکه جابر سے پپلا خرجا وا نو چې زیته یې بچي اول زما خرج دم تا نو چې وخت په ټول د بوت د غران له خجرو ما غران کنا يهوديان نو جابر سے د خويند نه به تاسو کړل میرے کڑے حق دا ورثو په میراث کړي او میراث پس ته دین نه نو دین اول وصی دین پورا کړ نو به مو سره کیږي نو دی باب قضاء الوصی دین المیت تو وصی چې تاسو وصیت کړي لکه جابر قرضونه د مولي خلاص سمړې پلان دی بغیر محتاج من الورثه بغیر د حضور د باقی ورثو نه مداجعه ورثه باقی سوکو لا دخلين ما تسمى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد جهاد او جهد وي طاقت جهاد الشرعي وي بذل الجهد لإعلاء كلمة الله في مقابلة أعداء الله خپل طاقت صرف کول د خدای د دین لپاره په مقابله د دشمنانو د خدای جهاد د دوه قسمه دی اقدامی و دفاعی اقدامی دا چې ته حمله او دفاعی دا چې پتا حمله اقدامی دا پاره خاص قواعد دي هغه مطابق وکړي او چې دفاعی شي پتا حمله شي نو بیا به نه خود ټول دې میدان صحابه کرامو دواره جهادونه کړي بعض د نوې رڼا ملایان چې د انګریزانو نه متاثر دي ناغي په اسلام کې جهاد اقدامي نشته دا ټول د حضور غزوات په دفاع باندې حمله دي الکه بدر کې دفاع او د عمر چې د شام فتح کړی او عراق فتح کړی او ایران فتح کړی دا دفاعي جهادونو کې اقدامي اوس مسلمانانو فیزنو د حاکمانو دستخطونه کړي په بین الملل کې یہ جہاد اقدامی بنکو جنگ بنکو اور د دین کو نو بم جنگ نکو دې وجه نه چې مسلمانان کوم جهادونه کوي انګريزان او کافران ورته دهشت ګردي وي او مسلمانان ورته جهاد وي خو دې کیسمارو د خطونه ورته کوي نو دې په مسلمانانو باندې تکلیف چې مسلمانان پاسي دې د دهشت ګردي وي نه د دین د حفاظت لپاره او د مسلمانانو د ملک د تخلیص لپاره چې دا ټول جهاد دی نو دفاعین د اقدامي دی د مخکې کې ټولو کې فضایل ذکر کوي بیا به ذکر دا حالاتو کوي چې حضور زمانه کې استعمال شوي دي نو عقد بالاسباب پکې داسې به نه چې ختم خواجګانو ته او کافران والوزو نه اسبابونه به کار دی نبی کریم توری راغشتی نبی کریم خندقونه اخکری نبی کریم سوکې مقرر کړي دی نه دی ویلي چې چوف پک موټول کافران به والوزي په هوا بیا دا قومونو بیان دی چې څه ورسره جنګ شوی دی او څه به کېږي تاسو به دې قوم سره جنګ راځي دې قوم سره به جنګ راځي دې قوم سره بیا بعضې مسایلو د جهاد ته اشاره یو غزواتو چې مونږ ویلي دي او یو جهاد د غزوات تاریخو د حضور او دا احکامات کې نه دی دا حدیث چې وینې دا ټول مقرر دی خو دریو ځایونو کې راغلل یو په غزواتو کې راغلل د غزواتو د ترتیب مطابق او جهاد کې به د احکاماتو په حیثیت نقل کړي او په کتاب تفسیر کې د یو آیات د مناسبت د وجه نه ذکر شوي دی
اوس وایي یو همتناک طالب چې صحیح عبارت وایي الف لا سامان در سره نشته سامان څه شو بے سامانه ګرځي سم خدای دومره احسان کړی دی چې مؤمنانو ته وایي ستاسو مال او جان ما اخیستی دی په عوض د جنت نو جنت یې سامان که او د دوی جان او مال یې مبیع کړه نو په بیع کې مقصود بذات مبیعی نه سامان نو خدای زموږ جان او نفس زیات قیمتي وګڼه چې ستاسو نه ما ستاسو جان او مال اخیستی ورکوی ده خدای زمون د خلق عقیده ضعیفه ده دا انتظار حقیقت دی اول زه ځان یادوم دا چې څوک د ایمان د زیادت او د کمي قایله نه وي زه خو قایل یم ځکه زمونږ ایمان ډنګاډوله دی په پوکي مالو دي په 10 روپۍ هر څه بدلو مذهب هم ورته بدلو دین هم ورته بدلو نه نو چې سړي په آخرت یقیني او د خدای په محاسبه یقیني نو هغه ته جهاد دی آسان لوی خو اعتماد دی یقین دی په خدای چې دا دی یقیني چې د خدای کلام صحیح دی او زمونږ نفس او مال ټول د خدای خرچې دی نو خدا زمونږ دا شي جان او نفس خو د خدای دی او پیسې جنت والا قیمت مقرر کړی خوشحالی قبوله که پا داغا بیان چی تاثر خدای بیان کی یو تبلیغی بزرگ نماؤنے بعض خبر غلطی دی شرعان انہوں پا بنگال کی وینا اسلام کی جہاد نشتا اسلام میں کوئی لڑائی مڑائی نہیں اسلام کی لڑائی نشتا مائی ذکر میں زناورا نور خبر کو دامو آئے جہاد کو دا ایمان فرض کا اشارہ اور سنام الامر نجے گام یو تبلیغی خبریں کو بخبروں کے بارا غلط یہ تقریر نکار نے کی یو وطل پکا جناب مجلس کی من شرما ماں زناوا تقریر کو بیان تو ہوئے اور پیغمبران بیانات تدی کرے بھی پتا شکل کے پیش گئی کہ پیغمبران بکلی دا اغشتے ہوئے دلتا اور چھ روزہ و چھ روزہ بیلا گولا نہیں جہاد کرو بھی نہیں تو رہے کرے جلتا رو جنو دا شریعت والے بدلا ہے دیم دنے واقعات دا پار دا حضور نمبالی پلان کی خوب بولی دی کہ بس دا سول زمان لار میں اور پلان کی تو وہی چوزی پا دے لاکا لیکن ولی دروغ وی پا نبی کرے دا وہمی خبر کرے دا عرص خبر دا پار دا پیغمبر علیہ السلام خوب لی دل پا دلیل کی پیش کری پیغمبر علیہ السلام ہر سڑے بس پیغمبر علیہ السلام خوب کی اوارتا حکم وی گرگت نروانو سڑے زخمیوں پیغمبر علیہ السلام بل چاہتے ہیں بس ورطوئے چوز خیر دلات پیخش فرضی خبر ہے ماشاء زنا اورو آفی وی خبرہ دا دن نشر اشاعت خبرہ اکثر امیانی جاہلان من دا سی خبر کئی چی دا قواعد دا شریعت تا خلافی من دا پکی امیرو دا خبر کنو میں دا سوئی زنا اورو نا دعوی چی دا تبلیغم دا دین احسادا الحمدللہ دا دعوتم تبلیغم دام دا دین احسادا دا سنچ پیغمبرانو با پدی شکل تبلیغ کاؤ یا جہاد نشتا یا دا عرص خبر دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک دا خوب لیدو پا شکل کیا اگر داویلی افلان کی تے خوب کی دوئے افلان کی خوب لیدو انا کدا والے ہوا دید آقا دا لیدل پا خوب کی دا سگنی لکا دوڑے خوراک حضرت تانوی سے تجاری یہ قربان ماتا دا سی وزیفو خواہ چیز حضور پاک خوب کیو لیو اغاورا پیر یہ تو پدیر بھی خبرہ دے ہوتا پیغمبر علیہ السلام خوب کی لیدل زبو خدا دا غلیستا نجیتا بس دا خبریں انو دلائل دا خوبنے لیکن بریانم دا خوبنے دلائل کی پیش اسلام کی خوب لیدل مرزا سامہ نو دے خما خلطو بھی کوئی جینا نا تبلیغ خواہ ورلا
هغې دپاره د شریعت د قواعدو نه انکار مه کوئ یا د شریعت هغه ټول قواعد په خپله لار باندې تطبیق کول. زما په دې نه یې خوښه کومه ډله کوم سړی چې ده زه په جمعیت کې نیم داخل د ممبر پیس په زوره ځکه دې کې غلو راشي هغه ډله کې چې داخل شي دې به غلو کوي. غلو دا نه چې خپل کار ته صحیح وي او باقي ټول غلط. داسې مه کوه. د دین وی میدان دی. ښه ټیک ته دا ښکلې خبره ده صحیح ده دا ښکلې خبره ده صحیح ده. اوس د شرع د اقامت دپاره کوشش کول چې خدای شرع راولي او قرآن شریف نظام معطل دی دا د جهاد یو لویه حصه ده. باغیانو سره جنګ کول دا د جهاد حصه ده. د اسلام د ملک حفاظت کول دا د جهاد حصه ده. د کافرانو جواب په تبلیغ خو نه کېږي. هغوی به دلایل وایي درته چې تعالی څنګه ته به ورته خوب په دلیل کې خوب خو دلیل نه دی چې د هغوی د مذهب نه نه خبر د هغوی د دلایلو نه نه خبر نو ته بیا رد څنګه وکړې نو دا ټول د دین سیر نو دین په یو حصه کې منحصر ګڼل دا غلطي سم داسې کوشش کوي لکه د رهبانیت په شان لکه مه کوه وایه حدود د قرآن شریف په اصطلاح کې په دریو معنو استعمال دی. حدود احکامو د شریعت تم وایي. حدود عقوبات مقدره تم وایي. حدود نهایت او مبدأ تم وایي چې او لاس به د دې ځای نه دې ځای پورې وي او سر مخه به د دې ځای نه مثلا دې ځای پورې کې او مخ به د دې ځای نه دې ځای پورې نو دې ته حدود وایي. نو حدود طاعاتو تم وی احکامو د شریعت تا. حدود عقوبات مقدرو تم وی دا حد زنا دی دا حد شو او حدود مبدأ و منتها تا وی دا اصولین چې وی کنا قیاس په حدودو کې نه جاری کیږي نو د حدودو نه مراد مبدأ و منتها دا حقوق الله سره تعلق لري او بر الوالدین د حقوق العباد سره او جهاد دا ذریعہ د بقا د احکام د شریعت الله جهاد که جهاد دین زلکی باندې دای که جهاد پیش شو بغم او اذا استنفرتم فانفروا او کده تویلی شو چې راځي د جهاد وخت چوزو نو زیبا بیا انا داسې عمل لا توخه چې جهاد سره برابري حضور وی نشته یو عملم جهاد سره نه برابر وی دا کولی شي چې مجاهد جهاد ته لاړ شي او تو درېږي مانځه ته بیا پرېږدی او روژه دي روژه پرېږدی یعنی مسلسل قیام او صیام وی دا خو زه نشم کولی نو حضور مبارک وی جهاد سره یو عملم نه دی برابر د استه مجاهد چې منډې وی په جلب کې د هغه پکې نیکې لیکل کېږي د سړي چې جهاد دپاره ساتلي د هغه اس خاصړی په نیکو کې حسابېږي د هغه اس منډې په نیکو کې حسابېږي د هغه اس او بسکلې په نیکو کې حسابېږي نه دا چې څومره آیتونه د جهاد که نه تبلیغ والا دا په دغه ګش باندې حمله یا ایها الذین ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاخرتم الام ولې چې تاسو ته وویلې چې تیرې وځئ له وځئ نو تاسو نه وځئ هلکه داسې معنا مو بیانوه ان الذین آمنوا ثم استقاموا څنګه ثم آمنوا ثم استقاموا چا یو ایمان راوړه یو چیلې وکړه بې ایمان راوړه بله چیلې وکړه هلکه دا چیلې میلې بانا کې مو بیانه دا خو سره هله څلوېښت کاله شو مخکې چې امت راغلی دی علما راغلی دي کتابونه راغلی دي دین راغلی دی هغې معنا څنګه کړې ده ټیک ته داسې وایه چې په ملحقاتو
دام د جهاد یو سره دعوت دی کل کار دی مونږ مخالفت نه کوو خو مخالفت یې د دې غلو والا کوو چې دوی پوهېږي نه د شریعت تحریف کوي او د قرآن او د حدیث هغه معنا بیانوي چې هغه د سلف او د عمل د امت او د علماو نه ده نه یې بیان کړی هله مجاهد مثال داسې دی او خدای ته مجاهد معلوم دی لکه صائم او قائم خدای ذمواري اخیستې ده د مجاهد دپاره چې یا خو به که مې شهید کړو نو جنت ته به یې بوځم او که واپس مې راوستو نو یا به له اجر ورکوم فقط یا اجر او غنیمت دواړه دا او مقابله د اجر فقط سره نه ده دلته جمع ده مع اجر و غنیمت او غنیمت اجر او غنیمت دواړه یا فقط غنیمت ها خدای دعاو که خدای ما پر لار ستا کې شهید کی او عمر سے باندې دا دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك ستا د ښکلي پیغمبر په وطن کې مې شهادت نصیب کړي دعا قبوله شوه که نه دا یو حدیث چې لومبي ځل راغی دا به بار بار راځي نو ورته خیال کړه نبی کریم به ام حرام کرته دا د ام سلیم خور وه او د نبی کریم رضایت روریانې کېږي هغې به ورته ډوډۍ ورکړه او ام حرام چې وه دا په عباده بن صامت واده وه یو ځل حضور مبارک دې که راورغی هغې وله ډوډۍ ورکړه او جعلت تفسي راسه سر یې وله کته دا مشرانې بوډیګانې ښځې چې که نه د یو بل سر ګوري پږې مږې پکې ګوري نو د حضور سر یې کته ای محارمه نه وه نو دې کې حضور ودش نو راویښ شو خندلې نو دا ورته فرمان ولې خاندې وی ما ته خدای خپل امت وښو عرضو علی قطاعة فی سبیل الله ما ته پیش کړو شو چې جهاد غازیان دي د خدای په لار کې یرکبون سبج هذا البحر د سمندر په دې غپو ورځي بور دا غلغلی چې ثابت په میانځ د سمندر باندې ور روان دي جهاد او داسې خوشحاله دي ملوکنا للسره لکه بادشاه چې تخنشینۍ ته ور روان یا مثل الملوک یا نسله اسحاق شک دی نو دا وایي قربان ته دعا وکړه چې ما خدای د دوی نه کړي وی ښه ډېره ښه ده وی خدای دا د دوی نه حساب بیا سر یې کېښود او اوده شو او چې راویښ شو خندلې دا ورته قربان دا ولې خاندې وی نور امت راته پیش کړی شو چې غازیان دي د خدای په لار کې او داسې روان دي په خوشحالۍ لکه تخنشینۍ ته چې بادشاه روان دا وی قربان دعا وکړه چې ما خدای د دوی نه کړي وی ته خو په اولو کې راغلی که نه دویمه نه نو دا وایي سمندر سفر ته ووته په زمانه د معاویه ابن سفیان د قبرس جنگ له تلل قبرس طرابلس ته مخامخ دی په سمندر میانځ اوس نیم د ترکو سره دی نیم د عیسایانو سره یونانیانو سره نو چې واپس راتله نو څاروي ورته نږدې شو د سمندر نه چې راتله فالحرکت غیره وغورځو نو طرابلس کې ښه ده د سمندر په غاړه طرابلس ته زه تلم دا د شام ښار دی او سمندر غاړه او قبرس په سمندر په منځ کې جزیره ده هله نو گویا دا چې سمندر کې خاوند سره تللی په سفر د جهاد نو دا هم چې وایي چې څوک ورته د خدای په لار کې که نه په هر څنګه مرګ چې مړ شي نو دی په مجاهدینو کې حساب دی دې لغاتو ته اشاره کوي سبیل په قرآن کې سما په قرآن کې مذکر مستعمل دی او مؤنث نو هذه سبیلی او هذا سبیلی دواړه ته ویلې چې یعنی هم درجات وینم څلورمه پاره کې دغه دا هم درجات په معنا د لهم درجات سید الکائنات وی که چا ایمان نه وړو په خدای او په رسول او مونږ یو کو روزي ونیولې نو حق ده په خدای چې دی به جنت ته بوځي
که جهاد للاړ او که په خپل ځمکه کې ناست یو هغوی وي قربان دا خو ډېره ښکلې خبره ده او اسانه ده خلکو ته هغه وایي نه جنت کې 100 درجې دي خدای مجاهدینو له تیارې کړي دي او د یو درجې په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او ځمکې نو چې د خدای نه غواړئ نو جنت فردوس غواړئ هغه بهتر د جنت دی او اعلی د جنت دی اوسط معنی میان نه اوسط معنی افضل فردوس آخري درجه د سلامه او د هغې د پاسه عرش د خدای دی وقال فوقه عرش الرحمن د هغې نه پاسه 100 درجې او د هغې نه انهار د جنت رابېږي خدای دا مجاهدینو نه تیارې کړي دي سم شوي دي مخکې سبا کې تلل په بېګاه کې تلل وقاب قوس احدکم من القاب په معنا د قدر او په اندازه د لیندو مرضی په جنت کې د دنیا نه ښه دی دوی به اکثر دا پړاو چې په سفر به وکړه نه یو ځای ته چې به ورسېدو نظر به یې خپله لیندو غورځوله دغه ځای زما چا به کروړه وغورځوله نو اکثر د ځمکو پیمایش او قبضه کېدل به په لیندو په غشو نو حضور وایي د لیندې مرضی په جنت کې د دنیا او ما فیها نښه موږ ته خو که هغه پیزار کې ځای میلاو شو که چې کوم دی هم به شکر ادا دا سبق به بیا ماسپښین وایو ښه او د ماسپښینه سبق به دا وایو سبا نه پروګرام دا دی هغه دویم جل به دا وایو او دا به رسېږي ځکه دې کې عام فضایل دي احکام نشته پکې یو ځای نیم پکې ګران نه دي او به وایو او هغه ټول احکامات دي نو دویم جل او اول ټیم ته راغی او دا وروستي ټیم ته راغی سبا نه به دا نظام الله باب الحور العين بیان د حور عین حور د حورا جمع ده حورا هغه ښځې ته وایي چې تورې ښه تورې او سپینې ښه سپینې د سترګو او عین د عینا جمع ده عینا غټې سترګې د اوږدې دا به د جنت په بیان کې مراشي باب صفر او دلته هم ذکر کوي او کتاب التفسیر کې هم ذکر شوه حورا دیتا و سترگی پاکی بریخی تور بے خطوری او سپین بے خسپینی زوجناهم بحور عین انکحناهم دا سنا چی اسی بگرزی نا خذی بے تقاضا بور سرکی و انزال بینکی ہوا بت خارجی او ہوا بدا سے خوشبوئی چی دا اندازے نزیا جنت کے فضلات نشتا متیازی نشتا او دسماتی نشتا او نسوار نشتا او انزال نشتا هوا ورته خارج سما دا نسواریان خو ما ته ډېر پکارې پرې خو زما چې کوم شي بدي شنو زم چې طالبان یې پرېږدي نو خبر انا خدای توفیق ورکړي سما جنت ته څوک لاړ شي دا به نه وایي چې خدای دنیا ته مې بیا بوتلی د غمونو نه هغې څه کوي بغیر د شهید نه شهید به وایي چې خدای مې دوباره بولې چې ستا په لار کې شهید شم چې بیا مې بولې ځکه دې به خپل کرامتونه ووایي کرامت عزت ته وایي او د جنت یوه بیبي که ځمکې ته مخ را څرګند شي را څرګند کړي نو اسمان او ځمکې منځ کې دا ټول جهان به روښانه شي او د خوشبویۍ نه به دا ټول منځ خوشبویه شي او د هغې په سرپیچک نصیب سرپیچک ته وایي علی راسها خیر من الدنیا وما فیها د هغې سرپیچک هغه د دنیا وما فیها نه د اسمان او ځمکې منځ کې که سرپیچک جوړن شي خلک به د خوشبویۍ نه وشي دا ښکلې ستوري چا پیدا کړي شپې او دا ځلند مر چا پیدا کړی رڼا کې څه فرق راغی
یو بسر کې ته شل زره میله او 15 زره میله وری نه رڼا کې فرق راغی، نه بجلی کې فرق راغی، نه ګرمۍ کې فرق راغی. کوم شی چې خدای د دوام لپاره پیدا کړي د همیشهوالي لپاره، هغه د همیشهوالي لپاره. نو داسې حورې به وي، داسې ځوانان به وي چې هغې کې به بوډاتوب نه راځي، نه بیا حسن کې فرق راځي. لمر ته سړی د ډېر ښایست د وجې نه کتې نه شي، دومره سپین دی. نو هغه ذات چې دا ستوري مونږ وینو، او هغه ذات چې دا لمرونه وینو، او هغه ذات چې دا ښکلې ګلانې وینو، دا میوې وینو، دغه ذات ته ښځې پیدا کړو څه دی؟ سورې پاک وایي زما هر جهاد ته زړه کېږي چې زه په خپله وځم، خو بعضې مسلمانانې چې هغې سره سامان نه او چې زه ځم او هغې وروستو پاتې کېږي نو خفه جاړي، نو زه د هغې د خاطر وروستو پاتې کېږم، بعد جهاد له نه ځم او صحابه کرامو لېږم. اولادتو دا کلام د ابو هریره دی، ښه کلام د حضور مبارک نه دی. د نبوت مقام د شهادت نه اوچت اله په ما د مسالې بوی لګي، جمده مساله د بنو والا چا سره خو نشته ترخ کې. فضل من یسرع فی سبیل الله، چې سړی را پروزي د اس نه د اوښ نه د خدای په لار. هلکه دې طالب سره جوړه شته نو دې په جهاد کې داخل دی، ورسره شته که لسواري سړی زه پېژنم وایه